مفتي صاحب زما پلار ډیر بد انسان دی، ډیر گمراه شوی دی. مفتي صاحب ډیر په تکلیف یو ټوله کورنۍ. الله جل شانو تاسو په حال باندې رحم وکړي او دا گمراه پلار دی الله جل شانو تاسو په سم لار باندې راوړي. ما یو خوب لیدلی دی چې زمون په کور کې تور مار دی او مړ دی او دا هغه مار 2 سرونه دي او 8 سترګې دي او دا هغې پس زما پرتوګ ګیر چاپېره د کټملو نه ډکو. کټمل ترېنه راوني سم 2 مړه وي او 3 کټمل زه مړه کم. د دې څه تعبیر دی؟ ډېر څه پیچیده خوب لیدلی دی. نو ښه دا چې کوم مار تاسو لیدلی 8 سترګو والا 2 سرونو والا دې نه پته لګي چې چېرته منافقانو سره د واسطه راغلی او بیا جدا شوی وخت دغه معلومین ور الله عالم د حالات مطابق د خوب تعبیر ویلی شي. دویم دا چې کوم کټمل لیدلی دي په خپل ځان باندې هغې سم مړه کړي دي دا څوک دشمن دی او تا ته پته نه لګي او تا تکلیف در رسوي او ډېر زیات تکلیف شته د هغې نه خو تا ته پته نه لګي چې دا څوک او الله جل شانو بس هغه ورځ هغه کمزوري کوي او الله جل شانو بیا ختم کړي. بس الله جل شانو طرف ته متوجه شه د الله جل شانو عافیت غواړه او دا غواړه الله جل شانو چې خدای ما د دشمنانو د خندان وساتي چې هغې راپسې خاندي او په ما تکلیف. مفتی صاحب محترم الله دې ستاسو عمر او عمل کې برکت واچوي. مفتی صاحب زما یو پنجابی دوست دی هغه ماته وایي چې مفتی صاحب نه یو سوال وکړه. سوال دا دی چې اکثر علما وایي چې د انسان مرګ او وخت دا مخکې نه لیکلی شوي. انسان چې کله خودکشي وکړي نو موږ داسې ولې نشو ویلی چې دا مرګ خو مخکې نه لیکلی و او بیا په دې باندې ګناهګاري کې ولې د خودکشي حرام ولید دا ما مخکې په سوال کې وي او بیا په هغې جواب کې تاسو هغه طرف ته متوجه شئ انشاءالله هلته به د دې جواب میلاو شي. مفتی صاحب محترم زما نوم محمد هاشم دی. زما یو ترور زوی دی 5م کلاس ته ورسېدو او زه هم پیسې نه پرېوځي ډېرې زیاتې خرچې مې پرې وکړې بیا هم 1st کلاس ته کړو هغې کې هم داخل کړو. تاسو ته عجزانه درخواست دی زما دې ترور زوی ته لږه دعا وکړئ چې الله جل شانو یې ښکلې حافظه هغه نصیبه وګرځوي. الله جل شانو دې له ښکلې حافظه ورکړي. یو خبره دا دي ته وایي چې مسواک کوي او ستا د ترور دا بچی دا چېرته وړوکی نو په مسواک باندې عادت کړه د مسواک طریقه ورته وښایه ځکه مسواک سره ذهن تېزېږي. بل ورته ووایه قرآن مجید ته ګوره قرآن مجید سره ذهن تېزېږي. سجده په صحیح طریقه باندې کوه او لږ اوږده سجده کوه دې څیزونو سره حافظه هغه ډېره زیاته مضبوطېږي. بلکې هغه ترور زوی هغه دې اوس غټ شوي او بالغ شوي نو هغه ته د نظر حفاظت ورسره کوه پخپله به ذهین شي. او داسې کله کله خیر دی بس اکثر داسې انسان هغه